وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسم من أشار على أخيه بغير رشد. د دې باب نه مخکې د مشورې په باره کې بابو چې د چا نه مشوره وغوښتلی شي دا مشوره ورکول داسې دی لکه چاته امانت ورکول. څنګه چې امانت کې خیانت نه دی پکار، داسې چې چا غلطه مشوره ورکړه نو د داسې شوه چې ګویا امانت کې خیانت وکړو. د نن باب نوم دی چې باب دی په بیان د ګناه د هغه چا کې چې څوک مشوره غوښتونکي ته مشوره ورکړي او داسې مشوره ورکړي چې هغې کې خیر نه وي. قصدن چاته داسې مشوره ورکول چې هغه ته پرې نقصان ورسي نو د دې د ګناه په باره کې بیان کوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ د دوار جہان سردار محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا روایت کی. قال جی محبوب او فرمائل من تقول علی ما لم اقل. دی حدیث مبارک کدری سلور قسمه مضامین او خبر راغلی دی. یو خبر پکې دا ده چې من تقول علی ما لم اقل، چا چې په ما باندې څه خبره جوړه که نبی علیہ السلام فرمای هغه چې ما نه ده کړي. یو خبره د ځان نه کوي او وایي چې نبی علیہ السلام فرمای یا حدیث دی، ځان نه حدیث جوړی او نسبت نبی علیہ السلام ته کوي. فلیتبوأ مقعده من النار، دی د خپله ټکانه هغه د دوزخ د اور نه تیاره کړي. دی ځان ته په دوزخ کې ځای هغه خوښ کړي. مفهوم یې دا دی چې دغه خبره چې نبی علیہ السلام ته د دروغو خبرو نسبت کول هغه داسې دی لکه په دوزخ کې ځان ته ځای جوړول. نو چې یو بنده د یو حدیث نه خبر نه نو ځان نه ویل نه دي پکار چې نبی علیہ السلام داسې فرمایي. او دویمه خبره کوي ومن استشاره اخوه المسلم، چا نه چې یو مسلمان رور مشوره وغوښته فاشار علیه بغیر رشد او د هغه ته ښه مشوره ورنه که، داسې مشوره یې ورکړه چې په هغې کې د هغه خیر نی او قصدن یې داسې مشوره ورکړه نو فقد خانه د هغه سره خیانت وکړو او دی داسې ګناهګار شو لکه خیانت کوونکی چې ګناهګار وي. او درېیمه خبره فرمایي چې ومن افتی فتیا بغیر ثبت، چا ته چې فتوه میلاو شه بغیر د څه دلیل نه. یو کس د فتوی مطالبه وکړه، چا نه استفتاء وکړه او ده ته فتوه میلاو شوه خو غلطه فتوا ورته میلاو شوه بغیر د څه دلیل نه، نو فاسمه علی من افتاه، د دې ګناه په هغه چا باندې ده چې چا چې دا فتوا ورکړې ده. نو په فتوا ورکولو کې مسله بیانولو کې هم احتیاط پکار دی. که چاته د غلطه مسله بیان کو هغه پې عمل وکړو نو عمل کوونکی پې نه ګناهګارېږي بلکې چا چې غلطه مسله بیان کړي هغه پې ګناهګار دی. دویم باب منعقد کوي باب التحاب بین الناس. باب دی په بیان د محبت په خپل منځ کې، په خپل منځ کې په مینې محبت سره اوسېدل د دې بیان دی. د دې دویم باب حدیث مبارک هم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی. عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم، د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم نه روایت کوي چې قال هغوی وفرمایل والذي نفسي بيده، نبی علیه السلام قسم خوري په هغه ذات مې د قسم وي چې زما سا د هغه په دست قدرت کې ده، په هغه ذات مې د قسم وي لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، تاسو به جنت ته لاړ نه شئ تر څو چې اسلام نی راوړئ، تر څو چې اسلام کې نه داخل شوي. ولا تسلموا، او تاسو تر هغه وخته پورې مسلمانان نشئ جوړېدی حتی تحابوا، تر څو چې یو بل سره مینه محبت نه ساتلی، بغض کینې حسد نه ځان ساتل پکار دي. تاسو تر هغه وخته پورې مسلمانان نه تر څو چې یو بل سره مینه محبت نه. وافشوا السلام تحابوا،
او تاسو سلام خور کوي یو بل باندې السلام علیکم کوي یو بل سره ملاویږي ملاقات کوي روغ جوړ پختنه کوي تحابون تاسو خپل میانس کې محبت پیدا شي و ایاکم والبغضه او ځان د بغض کینې نه وساتئ فانها هي الحالقه دا کینه چې دا خرون کی دا لا اقول لكم تحلق الشعر زدانیم چې ګنې د دې کینې سره تاسو د سر وخته اخريږي ولكن تحلق الدين پکینې سره د تاسو دین اخريږي څنګه چې بندا په سر باندې پاکی راکاږي او سر سره اخرول شي کټا شي دغه رنګي دا کینه چې کوم د دین خرون کی دا په دې سره دین ختميږي د انسان نیکی ور باندې ختميږي الله تعالی دې موږ تاسو دا کینی او د بغض او حسد نه وساتي سبحان ربک رب العزة عما یصفون